پیغمبر علیہ السلام مبارک تا دا اللہ دا طرف نا حکم هم دا شوی دی، دا حکم ورته شوی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چې تب دغه نه کې مقابله به نه کې واعرض عن المشرکین، که څوک ستا مخالفت کوي کړه جواب به نه ورکړي، بالکل به جواب نه ورکړي، غزار به نه کې، خیر هم نه کې، غږ به نه کې، بس دا د الله هدایت دی، بس هدایت در کوم په هغې عمل کوه. او دا دومره سپیرو ابو لهب یاره د دوه زامنو د یو نوم عتبه او د بل عتیبه، او د رسول الله مبارک دوه لوڼه ورته ورکړې وې، او د نبوت نه مخکنی خبره، یو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او یو حضرت ام کلثوم. دې سپیره پیغمبر اسلام خفه کاو، د رسول الله مبارک زړه زور ورکاو، زور زامن یې کېنول، وی زما بچیه وی او وی دا ښځې د محمد ته پرېږدې صلی الله علیه وسلم، دواړه لوڼې یې ورته پرېښود. څومره دک رسئ، څومره د زړه صدمه رسئ. بعضې سړي وي بدماش، بعضې سړي وي ټوپکمار، بعضې سړي وي متکبر. داغه کوشش دی چې یو مسلمان خفه کم، داغه کوشش دی چې یو مسلمان نه په زړه باندې پولې ودرومه، ټیک ته ودروه، مسلمان خفه کا، خو لوی الله دې وینې ظالمه رسوا کوي به دې، دنیا کې به دې هم رسوا کوي او آخرت کې به دې هم رسوا کوي. بعضې سړي د ښه سړیتوب د وجې نه چاته غږ نه کوي چې دا یو شرمېدلی دی نو زه ځان ولې شرموم، نو خلق د هغې نه غلط مقصد واخلي. رسول الله مبارک هم یو قوم و د یو ښه سړیتوب د وجې نه، بس ټیک شو، ځه چې تا ووې نو ودې وې، الله پوه شه او ته پوه شه، او په کاڼې غزارې مو کو، رسول الله مبارک پې هم لګېد په کاڼې باندې، اړه به څونه زور اخیستی، او دوه لوڼه ته پرېږده ورته، اوهو څومره لویه خبره. لیکن الله د پیغمبر مدد کړی دی، دغه یو لورې حضرت عثمان رضی الله عنه ته نکاح شوه بیا وروستو، او چې هغه عثمان نه هغه لور وفات شوه نو دا بله لورې بیا حضرت عثمان له ورکړه. ذوالنورین لقب د دې دو لوڼو د وجې نه حضرت عثمان ته میلو شو، د عقای دو جهان د دوو لوڼو خاون، یو نه پس بله، هغه خدای پاک دا سعادت دا خوشبختی د حضرت عثمان په تقدیر لیکلی وه. دغه سپیره خدای د پیغمبر علیه السلام د لوڼو د سخرګنۍ نه وساته، دغه سپیره بچي د دې ظالم الله د پیغمبر د سخرګنۍ نه او د زوموالۍ نه خدای وساتل سپیره، خو هغه د پیغمبر له یو ډېر لوی دوک ورساو، ډېر زړه یې وله پولی کو چې دوه لوڼه ته ورته پرېږدی، او بیا د هغې د پاسه به یې څه کول، ښځه به یې تله او د ځنګل نه به یې غنې راوړې او د رسول الله مبارک مخې ته به یې چول په لارو، مشهوره داسې ده، غنې به راوړلې. نو علماو بعضې مفسرینو لیکلي دي یو ځلې یو لوی د غنو یو پنډ وتړو، هغه دومره مضبوط و چې اوچت یې که نو په یو تیږه د پاسه هغه کېښوده، او که ستاسو خیال وي نو پخوا به د خلکو دا دړې مړې یا لرګي راوړل نو په دې شا به یې راړول، په دې شا، نو هغې ته یې پړې تړلې ورسې، نو هغه دا ورته کېناسته، پړې دې مرۍ ته دې سینې ته ونیوه چې زه به دا پنډ په ځان راواڼو، او زه مې د رسول الله مبارک پو کې به غورځومه. فرشته راله، دې خو سینې ته هغه پړې وتړو، ځان یې تیارو چې دا په شا راوغورځومه، فرشته راله او هغې هغه پنډ له شاته دیکه ورکړه، پنډ د هغه کمر نه شاته شو او هغه پړې په ټسته دې مرۍ ته پرېوته. دې ډېر زورونه ولګول خو هغه پنډ پې درونو او هغه پړې مرۍ ته پروت و، نه چاته چغه والی شي نه څوک شته، حقې د لاسه خدای پنسي کړه مرداره شوه، او الله پې څونه خفه شو، تبت یدا ابي لهب وتب، دغه لاسونو باندې چې تا زما په دې نیازبین او خشته پیغمبر غزار وکړه، ستا دا لاسونه دې هلاک او بربادي. یو زما خیره ده، یو د الله خیره ده. الله خو قرآن زمونږ په معاشره نه، مونږ په عرف محاوره نازل کړی دی
یعنی هلاک دي دا لاسونه تباه دي ما اغنا عنه ماله وما کسب مال بچ نه که هغه خپل دولت او تجارت بس بچ نه که سیصلا نارا ذات لهب لمبو والا اور ته برسي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مړی ته پړې پرېوت د کجورو د پاڼو پړې او په هغې کې خدای مردانه کړه او په قرآن شریف کې باینیم نوم د ذکر وشو ابو جهل نوم نه ذکر شوی د عتبه نوم نه ذکر شوی د شیبه نوم نه ذکر شوی د ولید نوم نه ذکر شوی دا هم د پیغمبر سخت مخالفینو او د دې سپیرو نوم ذکر شو او الله په ټاپو والا مهرې پې ولګول چې دی به کم خوا به ځي دی به د جهنم اور ته به ځي د جهنم اور ته غرغنډو کې به پروت دی دنیا کې د کبر وکړه مستی دی وکړه تکبر دی وکړه رسول الله مبارک دی خفه کو لیکن خدای په دنیا کې هم رسوا کو آخرت ټول عمر د اور لمبو کې پروت دی د مانونو ظلم به نه کوو او بیا هغه خلک چې هغه تا ته د خدای دین بیانوي په دې زمانه کې تا ته قرآن بیانوي اتا د پیغمبر سنت بیانوي قسم په خدای دا ستاسو خیر خواهان دي قسم مې راته وخوړ یو سړی جمعې پر ستا ته لګیا دی په مقبره کې درته لګیا دی صلح جوړه د په هغې کې لګیا دی تا ته ستا بچو ته قرآن ښیي دین ورته ښیي او ته هغه انسان تنګې او تکلیف ورکې دا ته خدای خفه کې دا ته رسول خفه کې دا ته د خدای دین ته رکاوټ او بند تړې دا ته د خدای قرآن ته بند تړې ظالمه خدای به دې تباه کړي د خدای نه ویرېږه خدای سره څوک دشمني کولی شي نشي کولی د خدای د یو ماشي مقابله اوسه پورې چا ونه کړه یو ډینګې را خراب پیدا شوی دی تر ننه پورې د ډینګې وایرس پته چا ونه لګوله چې دا کم وایرس دی او دې له څه علاج دی ننه پورې نه امریکې پته ولګوله نه برطانیې نه یورپ او نه افریقې او نه ایشیا چا هم پته ونه لګوله بس دغه دی چې بس اوبه ډېر رسک او جراثیم به ختم شي او ته به نو پیرډار ګولۍ دی خو دا څیزونه میزونه ورکوي خو د هغه وایرسو دپاره چې ته اوسه پورې ګولۍ د ملیریا شته ده دې اوسه پورې نشته